أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. سورة الحج 34 نمبر آیات. په دې 34 نمبر آیات کې د نیت او د عقیدې د اصلاح لپاره دا مضمون ذکر شوی دی. د دې حاصل دا دی چې په حج په دوران کې د قربانو د شعائر الله ر تعظیم خبره مخکې وشوله، چې کومې خبرې او کوم احکام د شریعت ښکاره نشانی او نمونې دي او د هغه د مذهب او د دین لپاره یو علامه طور باندې استعمالیږي، نو داسې احکام او داسې شعائر او تعظیم کول په مسلمانانو باندې فرض عین دي او د پرهیزګارۍ علامه ده. اوس دې ځکه کې د اصلاح په تور باندې دا مضمون ذکر کیږي چې اصل کې د شعائر الله تعظیم کول د دې د معنی نه راځي چې دغه شعائر الله چې کوم د دین نه خېدي بدی کې د خدای صفت پکې دغه خدایان دي، دغه خدایان نه دي، بلکې دغه تعظیم په دې خاطر باندې بکیږي چې د الله تعالی حکم دی، د الله تعالی حکم بس عمل کول لازم دي. نو په دې وجه دغه شعائر په احترام کې کني په دغه شعائر کې په خپل سنشته دي، د تعظیم څه پکې نشته دي، لیکن د الله حکم نه، د الله د حکم د وجه نه د تعظیم په موږ باندې پارش. نو په دې وجه کې د خانه کعبه احترام دی، کې د صفا مروه د مینا عرفات تعظیم دی. نو دې دا معنی نه راځي چې دغه خاوري قیمتي دغه ګټي قیمتي د سینه ده، بس د الله حکم دی، د الله تعالی حکم به کول فرض عین دي. نو په دې وجه موږ مجبور یو چې دغه مقامات تعظیم وکړو. دغه د الله تعالی د څومره احکام دي دغه تعظیم کول موږ باندې فرض عین دي. په دې خاطر باندې د الله حکم دی، بس کله الله حکم نه ویني په خپل معنی سم نو. نو الله تعالی وی ولکل امه جعلنا منسکا، د هر امت لپاره موږ مقرر کړی او منسکن یو وخت د قربانۍ. صبر امتونه چې تیر شوي دغه ټول به قربانیان کوي او د قربانیان څه لپاره وي؟ د قربانیان په خپل باندې تعظیم قابل دي نه، د خپل تعظیم په کې سنشته لري، د دې لپاره دي ليذكر اسم الله على ما رزقهم، چې دا خلک نوم یاد کړي د الله تعالی په هغه سمانه چې الله ورکړي دي من بهیمه الانعام د سارونه، چې په دغه سارو باندې الله تعالی نوم یاد کړي، د خپل وحدانیت د الله تعالی د وحدانیت اقرار په خپل باندې وکړي، عملاً اقرار وکړي. نو دغه د پاره الله تعالی په ټولو مدونو باندې قرباني کول لازمي کړیو او د الله عبادت مقرر کړیو. اوس په خپل باندې قرباني او ساروي په دې کې سنشته دي، په دې کې تعالی دې ذکر تعظیم خپل څخه صفت نشته لري، د خدای صفت پکې نشته لري. خدای الله حکم دی چې بس د قرباني تعظیم ساروي په خیال ساتي، کم چې حرم ته لګل کېږي او کم ته چې هدايا ویل کېږي هغه باندې سینو، هغه په پازابینو دغه شان دغه هغه باندې سوارلی نشي کولای، شودت نشي کولای، تعظیم به کې ولی د الله تعالی حکم دی. نور به ساروي کې په خپل باندې سنشته دی. فإلهكم إله واحد، نو خدای تاسو خدای یو دی. نو د شاعر او د تعظیم د وجه نه تاسو خیال درنه شي کني شاعر هم خدایان دي، د خیال هم پیدا نشي، خدای تاسو یو دی. فله اسلم رتق الله تعالی د لپاره تابعدار شي. وبشر المخبتين، او زیر ورکه عاجزی کوونکو ته، عاجزی چې بچا کې موجود نه غد الله تعالی احکام عملي کولی شي، او بچا کې چې عاجز نه ای هغه د الله تعالی احکام هم عملي کولی نشي، باغه د ځان بد ښکاري. اوس د حج احکام دي، په دوه صادرو کې ژوند تیرول دي، په مینا کې شپې تیرول دي، په مزدلفه کې شپه کول دي، په خاورو کې ناستل دي، په سیدل په خاورو کې تک دي. نو د ال کېږي چې کله سړی کې عاجز دي، سړی کې عاجز نه ای هغه د سفروا کې او دومره کړه بزن باندې تیري. نو د الله تعالی احکام هغه سړی عملي کولی شي چې بچا کې عاجز دي، چې عاجزي پکې نه نو احکام باندې عمل کولی نشي. اوس کوم کسانو کې چې عاجزي د احکام عملي کولای شي، نو نبی علیہ السلام د الله وایي چې وبشر المخبتين، زره ورکه عاجزي کوونکو ته. مخبتين مبارک یو روایت دا هم دی چې مخبتين نو علامات دادي چې کله د سره څوک بد وکي نو دا کوشش کوي انتقام نه اخلي، انتقام پرې دی، او که بده باندې ظلم وشي زیاته وشي د صبر کوي، برداشت کوي. دا مخبتين علامه ده. خو دې ځکه کې یو خبره یاد ساتئ چې کله یو کس مجرم پیشه ظلم کوون کوي، دغه ظلم دغه پیشه په دې باندې فخر کوي، ځانو ته ډېر لوی شیخ کاری په دې باندې خیال دا چې څوک زما جواب کولی نشي. نو داسې کس له مکمل دغه انتقام اخیستل د بهترین عمل دی. او دا مضمون مخکې در شوی د طاعت علیه بمثل ما اعتدى علیکم،
دومره تجاوز ور باندې وکړي چې څومره به تاسو باندې کړی دی. خو چې کله د سړی پیشه جرمونه نه دي، عام سړی معتدل دی، نارمل دی، خو اخلاق والا دی، خو یو ځای کې زیاتې کوتاهي وشوه، غلطي دې وشوه، زیاتې دې وشوه، یو پیر دې وشو، دی پیشه نه ده، دې کس معاف کول دا بهترین عمل دی. والعافین عن الناس والله يحب المحسنین کې مخکې دا مضمون تیر شوی دی. الذين هغه کسان اذا ذکر الله چې هر کله یاد شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د دوی، چې الله تعالی د احکام ذکر وشي، د الله تعالی د وجود او د صفاتو ذکر وشي، دی ویریږي، د الله تعالی لویوالی ته معلوم دی، د الله تعالی قدرتونه او شان ته معلوم دی، نو ویریږي. والصابرین علی ما اصابهم او صبر کوي په هغه څه باندې چې ورته رسېدلي دي، یعنی کم تکلیفونه چې ورته ورسېږي په هغې باندې صبر کوي. نو دا مخبتینو دو علامات قرآن ذکر کړ او ځینې په حدیثو کې دي. والمقیم الصلاة او قایمونکي د منځه، مخکې موږ وویل چې مخبتین عاجزي کوونکي ته وایي، د امام قتاده او د امام مجاهد رحمه الله رای دا ده. نو اوس عاجزي چې څوک کوي نه په احکامو باندې عمل هم کولی شي، او چې څوک عاجزي په چا کې نه په احکامو عمل نشي کولی، نو مخبتینو به علامات دا صبر به کوي، چې کوم تکلیفونه پرې راشي هغې باندې به صبر کوي، د الله د وجې نه به دی یریږي، زړه به یریږي، او دی به د مونځ پابند دي. ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي ينفقون خرج کوي د الله تعالی په لار کې. نو معلومه شوه چې توحید چې کوم دی، کوم زړه ته چې توحید کوز شي، د هغه باطن ظاهر او مالی پوزیشن تمام چې د الله تعالی د حکم تابع شي، زړه کې هم د الله نه یریږي، اعمال هم د شریعت برابري، او کم مال چې الله تعالی ورکړل د الله تعالی د رضا موافق خرچه هم کوي. او په کوم ځلونو کې چې توحید مضمون کوز شوی نه، نو هغه براینا مسلمانان به نام نهاد مسلمانان، خو دې خدا علامات به کې موجود نه کې، د الله تعالی احکام متاوري ون قرآن ورته وایي، په غمنې سره نه کې یو د غوګم نه دي، ځان د موبایل کې به ګوتی وي، ځکه به لوب کې بل څه کوي، پروا هم نشته دی. دغه شان د کې شکل به معمولی مشکلات به راشي، نو دومره بې صبر خبرې، دومره ګړې وړې به د خولې نه وځي چې ته به حیران شي. او د مونځ به داسې حال چې بس چرته کې مازدیګر ټیم نو داسې چې کله سور برابر د جمعې مونځ ته په تیارۍ خالي کوي، نور سهار ماسخوتان یخنۍ ګرمۍ کې به د نشان نه. دا خلک برای نام سم مسلمانان خودي خود هغه صفات والا نه دي چې کوم تعالی تعالی خوش خبريان ورکړي دي. والبدن او قربانی د کعبه، بدن هغه سروي ته ویل کېږي چې د کعبه د پاره لګلې شوی، قربانی د پاره کعبه شریفه ته روانه حرمینو کې ذبح کېږي. جعلناها من غرزول دغه لره لكم ساتت لپاره من شعائر الله د نخود دین د الله تعالی نه، کمی هدايه کمی قربانیان چې حرم ته لګل کېږي د الله تعالی دین نه خېدي. نو چې د الله تعالی دین نه خېدي، نو مخکې مضمون تر شوی دی د شعائر الله په تعظیم کوي، لدی هم تاسو تعظیم کوي. لکم فيها خير، تاسو د پاره بدی کې ډېری فائدې دي. دغه سارو کې تاسو د پاره بدغه شاعرو کې تاسو د پاره ډېری فائدې شته، دغه سارو کې فائدې شته. یو داري فذكر اسم الله، تاسو یادوي نوم د الله تعالی علیه په دغه باندې، او په قرباني باندې د الله تعالی نوم یادول لوی عبادت دی. چې د الله تعالی په نوم باندې یو سروي ذبح کېږي، نو دا د عبادت لوی نشان دی، د الله تعالی د وحدانیت اقرار دی. نو تاسو یادوي د نوم د الله تعالی په دغه باندې صوافا، په داسې حال کې چې بدري خو باندې ولاړی، دا صفت د اوخته اوخ سنت طریقه دا ده چې دا یو وخت په بار وتړي او په ولاړی به ذبح کی، او د دې فائدہ دار چې سات زر خيږي، ینه زرزي سات زر وزي، او دا مسنون عمل دی. په باقي سارو کې دا طریقه مسنون نه ده، بیا باقي سارو سملول او قبله ته مخ کول دای مسنون طریقه ده، لیکن دا اوخ طریقه بدل ده، دغه سټ اوګد د اندازې بدل دی، نو دغه په ولاړه باندې ذبح کول ذبح مسانه ده په دغه طریقه باندې، ځکه خپل باندې چته ورلې وتاړه او کوم څه راځي نو ډېر مشکلات به جوړي. او دوی مدار چې په دې طریقه باندې په ولاړه باندې ذبح کینو دا مریم زر سات زر وزي، چې کله پروتي باندې حلال کینو سات په دغه طریقه باندې دومره آسان باندې نه وزي. نو چې کله تاسو دغه باندې الله نوم یادوي، کله چې دا ولاړی نو سمطلب ولاړه باندې ذبح کې د الله تعالی نوم په واخلي. فاذا وجبت هر کله چې دا پری وزي بس مکه باندې جنوبها اړخونه ده دي، پس مکه باندې را پری وزي، مطلب دا چې بس ساور کی هر کله چې را پری وزي د اړخونه ده هغه پس مکه باندې یعنی ساور کی. فکلوا منها نخري د دینه، څه مطلب یعنی سپینه کې پخې کې وي خوري به خوريش. واطعموا القانع، تاسو خوراک ورکوي د دغه نه القانع
هغه غریب ته چې هغه صبر کولی شي. قانع هغه غریب ته ویل کېږي چې محتاج خو حیا پې غالب وي، نو بس په خپلو حالاتو باندې صبر کوي، د چا نه سوال نه کوي او داسې موقعو ته حاضرېږي نه. والمعتر او هغه چې صبر کوونکی نه وي، محتاج وي خو صبر کوونکی محتاج نه وي. تفسیر مظهري ذکر کړی دی چې معتر هغه محتاج ته ویل کېږي چې کم سے کم که څاروي حلالېږي داسې موقع هغې ته حاضري کوي، حاضرېږي ورته. نو خو هغه بیا سوال وکړي که ویې نه کړي خو حاضر شي ورته موجود وي، نو دغه ته معتر وایي. د دې کس حالات داسې دي چې ډېر صبر نشي کولی، برداشت یې کم دی. نو قانع هغه کس چې کم غریب وي او صبر کوي هغې ته هم ته ورکړي، دغه ډېر بهتر دی، ځکه چې هغه سوال نه کوي حاضرېږي نو کېدای شي د رسایي هم ډېره کمه کوزه کېږي. او معتر چې کوم دی نو دی محتاج دی، خو دا سړی داسې د حاضري کوي حاضرېږي او دی غواړي یا نه غواړي خو حاضر شي، نو دې ته به ډېره رسایي کېږي، دې ته به ډېر میلاوېږي. نو اول د قانع مخکې دی چې زیات خواري داسې وکړي چې هغه چا ته یې ورسوي چې هغه غریب هم دی او قانع هم دی، صبر برداشت کوي او داسې موقعو ته اړوورځي هم نه، هغې ته یې اول ورسوي. خو چې کوم سړی صبر نه شي کولی، تاسو پوهېږئ چې محتاج دی هغې ته دې ورکړئ. کذلک همدغه شانته کې سخرناها موږ تابع کړي دغه ځناور ستاسو دپاره، لکم ستاسو دپاره، لعلکم تشکرون، دې دپاره تاسو شکر وباسئ. د انسان قوت دومره زیات نه دی په نسبت د حیوان باندې. حیوانات ډېر طاقتور یو خان دغه شان غویان سنډه شو، نو دا څیزونه داسې دي چې غواګانې دا ښه طاقتور مخلوق دی. که دا ځان لیونی کړي د انسان نه ځان خلاصوي نو انسان به کنټرول هم نه کړي. لیکن دا د الله تعالی په حکم باندې انسان تابع دی، انسان اوري او دغه انسان یې تړي را پرې باسي یا لالهیې په ولاړه باندې ذبح کوي او دی حرکت نه کوي، هېڅ هم نه وایي. نو دا دومره نظام الله تعالی د انسان دپاره دې دپاره جوړ کړی دی لعلکم تشکرون، تاسو شکر وباسئ. بس د الله احسان ومنئ چې دومره حیوانات یې زموږ تابع کړي، موږ د خپل کار اخلو، وخت یې خورو، ذبح کوو یې، د بغاوت او مخالفت نه کوي او دا ټول مخلوق زما تابع دي. نو په کار دی د الله تعالی شکر ادا شي، او شکر ادا کول دا دی د الله تعالی د نعمتونو اقرار کول، بالحال د الله تعالی حکم باندې عمل کول، په آینده وختونو کې د مخالفت نه ځان ساتل، دا د شکر درې ارکان دي. لن ینال الله لحومها، لن ینال الله نرسیږي الله تعالی د لحومها غوښې د هغو. دا بله مسله ده چې د قربانو بحث مخکې نه تېر شو چې قربانۍ تاسو وکړي او غریبانانو محتاجو ته دې ورکړي. اوس د هغې حکمت ذکر کېږي چې د قرباني په خپله باندې څه دومره لوی شی نه دی او څه دومره د قابل احترام نه ده چې تاسو د الله تعالی بیخي په ځای باندې ير کې په قربانو پسې ولګئ، د الله تعالی احکام نه منئ او صرف قربانو پسې لګېدلي، داسې نه. ځکه الله تعالی د اصل کې نیت مقصود دی، ستاسو اخلاص مقصود دی. نو د قربانو تعظیم او احترام په هغه ټیم کې فایده ورکوي چې کله ستا په اړه کې اخلاص او مقصد د الله رضا چې بس د الله رضا دپاره د تعظیم ضروري دی، احترام ضروري دی، بس ځای کو. که د الله حکم دې لرې کړي نو په قربانۍ کې څه شی بیا نشته، عام څاروي دی. نو د هغې دپاره یو قاعده قانون ذکر کېږي چې څنګه تاسو معلوموئ چې دا څاروی چې کوم دی نو د در ذات لوی نه دی، خو د الله تعالی حکم لوی دی، نو ځکه د دې تعظیم ضروري شو. نو تاسو په دې باندې ځان داسې پوهېږي چې لن ینال الله نرسېږي الله تعالی د لحومها غوښې د هغې. الله تعالی د قربانۍ حکم ورکړی دی، داسې خو نه ده چې غوښې کمې خیرات کوي نو الله تعالی ته ځي او الله تعالی استعمالوي، داسې خو نه ده که نه. ولا دماؤها نيين ددي پدې باندې الله تعالی ستنه کوي. ولکن یناله التقوا، لیکن رسیږي دی الله دا التقوا پرهیزګاری منکم تاسو نه. الله تعالی تاسو پرهیزګاری معلوموي چې په مالی عبادتو کې تاسو څومره د الله تعالی تابع یې او څومره تابع نه یې. ځکه عبادت بدني ځان له امتحان دی، عبادت مالی ځان له امتحان دی، عقیده مضبوط ساتل ځان له امتحان دی. د درې وړو امتحانونو چې کله انسان تیر شي د مؤمني او چې درې وړو کامیاب شوی نه وي، فرض کړه عبادت کوي خو یو روپۍ لګوي نه، د زمانه بخیلی او دا امتحان کامیاب نه دی، دا امتحان کې صحیح نشو. یا د عبادت هم کوي پر خیراتونه هم کوي خو عقیده یې ګډه وډه ده، نو د خدا ور سر نه خراب شو. عقیده سمه ده، عبادت یې سم دي او قربانیان کوي، لیکن د نوم ناموس لپاره کوي، اته کې د اخلاص کې کمزوري پیدا شوله، بیا امتحان کې پریوت ناکام شو. نو اصل کې مقصود د قربانونه په مالی او عبادتو کې د مؤمنانو امتحان اخیستل مقصود دی. او چې کله دا امتحان شنو دغه په ټول نظر په الله ساتي چې الله څنګه قبلې څنګه نه قبلې، الله تعالی شرایط احکام په دې کې څه ذکر کړل هغه ټول په خیال ساتي. نو چې کله ته د الله تعالی د احکام خیال ساتي او دغه شرایط خیال ساتي کوم قرباني کې ضروري دي، په هغه اندازه باندې قرباني ګوري، په هغه اندازه باندې تقسیمې،
نو پته ولګېده چې ستا په اړه کې د الله تعالی لوی موجود ده، د الله تعالی یره موجود ده، اوس ستا د قرباني ځای نیسي دا پیدا کوي. خو چې کله پکې د دغې شرایطو خیال نه ساتي، بس یو شی راونیسي ته ګلال کړي، نه د احکامو پابند دي او نه د اخلاص نه پکې شته، نوم ناموس پکې صادرې ښکاره کې، نمایشي ګډان پیدا کول، نمایشي وخان پیدا کول، بیان پیدا کول، هغې د تصویران بیا په میډیا باندې شایع کول چې په دومره لکه مې واغسته قرباني شو. نو دا بس هغه شی دی چې بس ځان شو کول دی، هلته اخلاص کمې پیدا شو. او مقصود چې کوم دی الله تعالی ته خو اخلاص او پرهیزګاري ده په دې لار کې. نو په مالی عبادتو کې الله تعالی قانون ذکر کوي چې ګورې الله تعالی ته غوښې وینې نه رسېږي، الله تعالی ته تقوا او پرهیزګاري رسېږي ستاسو نه. کذلک سخرها لکم لتکبروا الله علی ما هداکم. همدغه شان چې څنګه مخکې څاروو ذکر راغلی چې الله تعالی ستاسو تابع کړي دي، تاسو پې کارونه کوئ، دغه شان د قربانۍ څاروي هم ستاسو دپاره تابع کړي دي. لتکبروا الله چې تاسو د لوی بیان کې د الله تعالی علی ما هداکم، په هغه طریقه باندې چې تاسو ته ښودلي دي. د اسلامي تعلیماتو مطابق تاسو قرباني ذبح کړئ. وبشر المحسنین، او تاسو زیری ورکړئ نیکانو خلکو ته. دلته کې دغه مخلص خلکو نه تعبیر په محسنین سره وکړو چې دا محسنین دي، نیکان خلک دي چې د اخلاص پکې موجود دي او ټول نظر په الله تعالی باندې د کارونه الله تعالی د وجه نه کوي چې الله تعالی راضي شي، نور اغراض پکې نشته دي. نو دغه محسنین دي. نو محسنین او مخبتین مضمون بل ته نږدې دي.